ګرانو کتونکو سلامونه، امید ساتم چې ټیک ټاک په علب خان شرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. خبرې چونکې ډېرې زیاتې دي په ملکي حالاتو باندې، په صوبایي حالاتو باندې، بیا په وفاق باندې، په عمران خان باندې. په عمران خان خو دومره بحث کېږي چې په ګنټو پې لګیا یې که نه، نو د باسې دومره کارنامې پرېښې دي چې څه ښه دي نشته دي، خو څه د وخت کمې او څه مصروفیات. ډېر خلک دا ما ته کالس کوي چیرې ته دویمه ورځ دی د عمران خان حوالې سره سوی نه، نو لږ مصروف یم، خیر دی چې لږ اوزګار شم نو خبرې ترې به پرې کوم. چونکې الریډي هغه باب بند شوی دی او یو ډېره مهمه خبره کوم چې په دې ملک کې کم ناوړې حرکت په 75 سال کې نو شوی او دشمن مل نو کړی، نو هغه په ملک کې دننه دښمنانو، شرپسندو، دهشتګردو وکړو. او زه پکې یو د جان شیرخان د کرنل شیرخان خبره کوم. کرنل شیرخان چې څه 25 ورځې جنګېدل او 25 ورځې چې کله د هغه پوسټ مارټم وشو، نو هغه په خېټه کې چینجي واخو او بیا د انډیا غوښتنه وه، خو چېرې تاسو دله نشان خیدر نه ورکوئ، دغه اعزاز نه ورکوئ، نو موږ یې ورله ورکوو، موږ یې رابلو. او دا د پښتونخوا واحد کرنل چې هغه ته دغه اعزازات میلاو شوي دي، چونکې زیاتر اعزازات پنجاب ته میلاویږي، زموږ پښتونخوا ته ډېر کم میلاویږي. خو د کرنل شیرخان غوښتنه زموږ پښتون مل کړی و، دې ناوړې خلکو، دې بدبخته خلکو، دې ظالمانو، دې شرپسندو، دې دهشتګردو د هغې مجسمه ماته کړه، په قبر یې ټوپونه وواله او نور ډېر څه وکړه. برحال ګرانو کتونکو دا خو مې پکې یک یو خبره وکړه، خو زه نن د نګران وزیر اعلی اعظم خان صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې 400 کې کوم د اکسیجن پلانټ پرانیستی وکړله، او دغه پلانټ چې کوم دی په یو منټ کې غالبا داسې څه وایي چې یاره 500 پورې کم اکسیجن پیدا کوي دغه سلینډرې. نو چې کله چې کووډ راغلو نو په هغې کې ډېرې زیاتې مسلې وې، په ډېرو ځینو کې چې کوم دی نو د اکسیجن کمې مخې ته راغلو. نو د دې اکسیجن پلانټ سره چې د یونیسف په مرسته سره، په تعاون سره وزیر اعلی صاحب نن د هغې افتتاح وکړله، او چونکې دا کال مخکې وه خو دې کې توسیع وکړله، او وزیر اعلی صاحب خپله د یونیسف عهدیدار دی، هغه سره داسې یو شمېر عهدیدار دي، زموږ د 400 دي. نن یې زه ډېره زیاته ستاینه کوم چې په لومبني ځل 15 کاله پس ما په هسپتال کې ډي جي هیلت یا د هیلت اعلی چارواکي ولیدل. په دې 15 کاله کې دغه کوم جګړه چې و تیمور جګړه، نو هغه نه د صحت محکمه پرېښودله، نو په خپله راته او میډیا باندې قدغن لګولو چې خبرې ترې به نه کوې، بس په هسپتالونو کې چې څه روان یې به روان یې. نو د دې وزیر اعلی صاحب سره نن موږ خبرې ترې هم وکړلې، هسپتال کې ډاکټرانو کمې هم ورته په ګوته کړې، او بیا چې ورته کله دا وکړه چې د 2 هسپتالونو تېرو 5 کالو راسي یو MS، نو هغه دا خبره ډېره بده وګڼله چې داسې دي. سیکرټري هیلت ته ووې، ډي جي ته ووې، نو هغوی بیا انګا بانګا یو څه بل څه خبرې ترې. نو سټاپ کمې دي چې یو ډاکټر یو MS په دې هسپتال بیلو لګي، نو یو سټاپ خو به راته زیات شي. د 400 وومن اینډ چلډرن هسپتال دا په پاکستان کې 2 هسپتالونه چې یو په سکر کې دي، یو په 400 کې دي. د دې خو افتتاح PTI والا وکړله، خو بیا ورته توجه نه کړله. د سټاپ پکې کمې دي، ډاکټران پکې کم دي، او ګندګي پکې انتخابي زیاته. چې نن ټیمې هغه مشر ماته نوشاد خان وي چې ټوله صفۍ موږ دننه هم وکړه او بهر هم وکړله. نو په دغه حوالې سره هم خبرې ترې شوې. نو وزیر اعلی صاحب ډېر کلک هدایت ورکړل چې دې هسپتال له د بیل MS ورشي. نو دغه باندې نوره ستاینه هم کوم چې تېرو 15 کالو راسې دا زموږ مطالبه وه چې 2 هسپتال او یو MS، او دومره غټ غټ هسپتالونه د دومره آبادۍ دپاره چې MS یې په سر ناست دي، سټاپ به کوي، څوک چې کوم دی په موبایلو کې لګیا دي.
او آی روز ماشومان مري. ما د وزیر اعلی صاحب سره په دې باندې څو خبرې مو کړلې، دا تپوس مې ته وکړو، تاسو وورئ. یو تپوس کوم وزیر اعلی صاحب یو خو دلته ډاکټرانو کمې دی، یو هم دا 400 په خلکو یو لوی احسان دی. په 15 کاله کې موږ لومبني ځل داسې دوره وینو چې میډیا سره پکې ټاکس هم کېږي، یا د افسران محکمه صحت چې کوم دی هغه موږ په هسپتالونو کې ولیدل. په دې 15 کالو کې موږ دلته کې ډېرې کمې راغلي دي. نو دلته کې آی روز چې کوم دی د ماشومانو د مرګونو ډېره زیاته اطلاعات راځي. نو دې لپاره به تاسو مزید ځکه خو راغلی منل که نه، ځکه خو دې لپاره دې چې راته ووایي نو ما بالکل 400 ته ځو، د دې دغه به کوو. نو کمې به پوره کوي. سیکرټري صاحب ما سره دی ولاړ دی، سیکرټري هیلث اډوایزر صاحب هم ولاړ دی. دې ټولو ته پته ده چې موږ دې له اهمیت ورکوو. ما ورته وایم چې اوس دلته د 2 هسپتالونو یو میډیکل سپرنټنډنټ و. ما ورته وایم دا کوم طریقه ده، 2 هسپتالونو به یو سړی څنګه چلوي؟ نو سیکرټري صاحب ته ما دا حکم چې فوري طور باندې یو بل میډیکل سپرنټنډنټ ښه تکړه سړی ولګوي. نو ګرانو کتونکو، په دې کې زه د محمد احمد خان ډېره شکریا ادا کوم چې یقینا خدای پاک ته کار اخلي. نو یو داسې موقع ورکړه چې وزیر اعلی دې وخت کې د ټولې پښتونخوا وزیر اعلی دی، خو د هغوی تره دی. نو چې هغوی ته موږ کومه یو خبره وکړو نو هغه ورته وکړي چې دا دوی خبرې دي، دوی سره میلو شه. نو نن یې موږ سره 1 to 1 میلو هم که، ملاقات هم ورسره وکړو، او ډېرې د 400 مسلې م ورته په ګوته کړې. خو چې د هغه څومره وس دی، هغه دغه ووایي چې په وفاق زمونږ کوم بقایجات دي د هغې دپاره ما 4-5 پیرې خطونه ولیکل او بار مې وویل، خو هغه بقایجات لا نه دي میلو. چې بقایجات میلو شي نو ډېر څه به وشي. نو په دې اکسیجن پلانټ کې چې یونیسیف ستاینه هم کوو چې هغوی دا زمونږ په 400 باندې ډېر غټ احسان وکړو. بیا د وزیر اعلی صاحب ډېر زیات مننه کوو چې د هغه سره یو خپل تعلق و، هغه استعمال کو. بیا د محمد احمد خان مننه کوو چې بالکل غواړي چې 400 ترقي وکړي. چونکې زمونږ ورسره ډېر وخت نه تعلق دی، ډېر وخت نه وینو. خو نن چې کوم د وزیر اعلی هغه کوم کار غوښته 400 دپاره نو هغه موږ لیده. نو یقینا دا د ستایلې دغه څو خبرې اترې مې کولې، ډېره مننه، خوشحاله